حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه وا نو د په مدائن باندې د حمله کولو سوچ وکړي او حکم یې وکړي چې په مدائن باندې حمله وکړه. حضرت سعد ابن ابي وقاص د لشکر مسیر کوي سپه سالار کوي لزر لشکر په لاس ور کوي سولار وسی په مدائن با حمله وکړي. کله چې هغه مدائن کافران خبر سو نو هغه دا سوچ وکړي چې دا خو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ده او هغه ورسره ده هغه روان د زمو په شار باندې حمله کوي او لزر د مسلمانانو لشکر ورسره ده. نو دغه د پاره یو داسې پروګرام جوړ کړي چې د هر کور څخه به ښځې راویستې حسندار ښځې او سنگار به وروکي او ویل چې د شار په محلو پر سرو باندې ودرېږي او په شار کې د لارو په څنګو کې ودرېږي او ګلان په لاس کې ونیسېږي چې کله د مسلمانانو لشکر په دې بازار باندې راشي نو تاسو ګلان ور باندې پاشي اوازونه ورته وایاست نو تاسو دوی ګمراه کړي تاسو دوی خپل د حسن او د عشق مبتلا کړي. نو که چیرې تاسو ټول نه کوي دغه لیکن یو درې څلور کسان خو به په خپل حسن او په عشق مبتلا کوي دا زموږ دپاره دا کافي ده. کله چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ خبر سو نو راله خپل لشکر ته وویل اے مسلمانانو الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې مسلمانانو ته وایي چې تاسې خپل نظرونه کښته کوي یعنی پورته مه ګورئ او د خپلو فرجو حفاظت وکړئ یعنی نامحرمه ښځو ته مه ګورئ پردیو ښځو ته مه ګورئ. زه ستاسو امیر یم زه هیچا ته دا اجازه نه ورکوم چې دوی دې کله هم د مدائن په شار ورګرځي او دوی دې پورته وګوري کښته به ګوري او دا زما حکم ده. دا حضرت سعد ابن ابي وقاص دغه لس زره لشکر مسلمانان ته وویل. کله چې لشکر رالی په مدائن باندې راننوتی د مدائن په شار باندې ورلو نو ښځې ورته ولاړې دي ګلان پر پاشي پر دې مسلمانانو باندې او اوازونه ورته وایي او ګلان پر پاشي نو یو هم ولر نه ګوري. کله چې د مدائن د شار څخه د باندې ووتو دا یو دا بل ته وایي تا د مدائن شار ولیدی تا د مدائن بازار ولیدی څنګه محلونه کې جوړو جوړ سره کمو یو بل ته وایي ما خو پورته نه دي کتلی ما پورته نه دي کتلی دې ته ایمان وایي دې ته مسلمانی وایي. نو کله چې دا ښځو دا حال ولیدي چې لس زره لشکر د مسلمانانو تیر سو یوه هم پورته موږ ته نه وکتل نو رالو خپلو خاوندانو او ورونو او پلارانو ته ویل پر تاسو دې لعنت وي تاسو موږ داسې کسانو ته ودرول چې په دا لس زرو کسانو کې یوه هم پورته نه وکتل یوه هم پورته نه وکتل په دې لس زرو کسانو کې. دا یې نه ویل چې دا انسانان ولاړ دي که حیوانان ولاړ دي دا یې نه وویل. نو چې د نبي منونکي دا رقم دي چې د نبي صحابیان دا رقم دي نو حضرت نبی علیه الصلاة والسلام به څه رقم نو اخر کې هغو زنانو هم ایمان راوړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په الله جل جلاله ایمان راوړی. دې ته ایمان وایي دې ته مسلمانی وایي. اکثر کافرانو داسې ایمان راوړی چې کله مسلمانانو اخلاق ولیدی دا به دوی ایمان راوړی چې کله به هم د مسلمانانو اخلاق ولیدی دوی به ایمان راوړی. ایا اوس داسې ما او تا یو چې یو کافر زما او ستا اخلاق ته وګوري ایمان راوړي ما او تا یو داسې اخلاق په ځان کې راوستلی ده